وګوره یو دې کې خبره یاد ساته یو وخت ده زموږ په عوامو کې خبره مشهوره ده الله په هر ځای کې دی، الله په هر ځای کې دی. دا عقیده یاد کړئ. د سلف او د صحابه د تابعین د امت د مشرانو عقیده دا ده چې الله بره دی، د الله لپاره جهاد د فوق ثابت دی. او په دې باندې بشمار آیتونه دي. یو عالم به مستقل کتاب لیکلی دی، کتاب العلو، د الله په اوچتوالي باندې چې الله د ذات په اعتبار سره بره دی، په اسمانونو د پاسه په عرش دی. او قرآن کې الله فرمایلی دی چې الرحمن علی العرش استوا، الله په عرش باندې برابر دی، څنګه کما یلیق بشانی، څنګه چې د الله د شان سره مناسب دی. نو د الله لپاره جهاد د فوق ثابت دی. کستانو زوک ته پوښتنه چې الله شرط انته الله بره دی، بس دا ته ویل شي سر کو پر خبره نه ده. د نبی صلی الله علیه وسلم قال صحابي راغلو هغه باندې کفاره وړېدلې و. نو کفاره کې بده باندې د شوین آزادولو چې هغه مؤمن نه. نو نبی صلی الله علیه وسلم راوسته ویل چې دا وین آزادوم. نبی صلی الله علیه وسلم مسلمان ویل او ول اين الله، الله چرته دی؟ نو هغه ویل فی السماء، الله په اسمان کې دی. نو نبی صلی الله علیه وسلم صحابي ته ویل اعتقها فانها مؤمنه، ول آزاد کده مسلمانه ده. نو دا صریح دلیل دی په دې باندې چې الله د ذات په اعتبار سره بره دی، او الله د علم او د قدرت په لحاظ سره په هر ځای کې دی. یعنی الله د علم نه هیڅ شم بار نشته. په دې کائناتو کې یو ذره د الله د علم نه بار نشته. په دې کائناتو کې یو ذره د الله د قدرت او طاقت نه بار نشته. هر څه د الله په طاقت کې. دا د اهل سنت والجماعت عقیده د سلف او د برزان سره یاد ساتي. او دا چې الله په هر ځای کې دی ګوره، دا د حلول عقیده ده، د کفر عقیده ده ګوره، ډېر خطرناک ده. په دې عیسایانو کې وډاله ده هغه د حلولیه وای. هغه دا وایي چې الله په هر څه کې نه نوته دی. په قرآن کې الله نه نقل کړی دا چې لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم. الله وی په کافران دي هغه خلق چې دوی وایي چې الله عیسی علیه السلام دی کنه. نعوذ بالله، عیسی علیه السلام الله د عیسی علیه السلام په شکل کې موجود شوی دی. دا دغه عقیده ده. زمونږ په دې امت کې د ډېر ګمراهانو د عقیده ده ګوره. د دې مشهور کتاب دی هدیه المهدی، اغل ته یو لسمه صفحه کې وایي چې الله جل وعلا برسیره په عرش باندې دی. دا د وهابیانو د مجسمه او عقیده د اهل سنت والجماعت نه ده. د اهل سنت والجماعت عقیده ده چې الله موجود بلا مکان. دغه د دیوبند د علماو اجماعي عقاید المهند علی المفند او 50 صفحه ده. دلته پوښتنه شوې ده السوال الثالث عشر والرابع عشر. دلته څه وایي؟ وایي آیا تاسې الله ته په مکان باندې او په جهت په فوقیت باندې قایل یې؟ دوی څه وایي؟ واما الجهة والمکان فلا نجوز، موږ بالکل نه روانه بولو اثباتهما له تعالی، ونقول موږ وایو چې انه تعالی منزه ومتعال عنهما وعن جميع صفات الحدوث. دا د دیوبند د اکابرو عقیده ده چې څوک الله ته مکان ثابتوي او مجسمه وهابیان دي. نه په دیوبندیانو کې څوک شته، نه په څلورو مذاهبو کې داسې څوک شته چې الله ته مکان ثابت کړه لکه دا ابراهیم چې ثابتوي چې الله برسیره په عرش باندې دی. دا خبره شوه. اوس لاندې داسې وایم، دی څه وایي؟ دی وایي چې یو حدیث کې راځي نبي علیه الصلاة وسلام د یوه هغه نه پوښتنه وکړه، د یوې بیبي نه د مینځ نه یې پوښتنه وکړه چې عین الله، چې الله چېرته دی؟ دی قالت فی السما، په اسمان کې وایي چې بس دا مؤمنه ده. د دې حدیث نه استدلال ځکه نشي کوئ چې لاند جواب به درکړم. لاند جواب یو دا دی، هغه دا دی چې دا روایت چې دا خبر واحد دی، خبر واحد هېڅکله عقیده نه ورباندې ثابتېږي. ته مذهب نه پېژنې، په مذهب خبر نه یې. په مذهب کې په خبر واحد عقیده نه ثابتېږي. یوه خبره. دومه دا په 5 عباراتو راغلی، په 5 عباراتو کې راغلی. په یو عبارت دا راغلی دی چې نبي علیه السلام داسې پوښتنه ته من ربک، رب د تعصب دی. بل روایت کې دا چې داسې ورته چې اتشهدیني، ته په دې ګواهي ورکوي چې الله اله الا الله، په دې ګواهي ورکوي. په دې 5 عباراتو کې هغه صحیح عبارت په نزد ټولو محدثینو دا ټکی دی چې اتشهدیني عین الله بالکل پکې نشته دی. او درېیمه خبره دا ده دا د متشابهاتو نه ده. په متشابهاتو کې د اهل سنت والجماعت عقیده دا ده. د مولانا عجیبه دجل کړی او تلبیس یې کړی. دی څه وایي؟ وایي دا چې الله برسیره په عرش باندې دی، وایي دا د جمهور علماو او د اسلافو عقیده ده. زه وایم دا د لوی درواغ ویلي دي. داسې درواغ دي ویلي دي چې الله به یې درته معاف هم نه کړه. په ټولو پسې درواغ ویلي دي. د اسلاف او د جمهور علماو د اهل سنت والجماعت د څلورو مذاهب رایه دا ده چې په دې متشابهاتو کې دوی رایې دي. یو دا دی چې د علم تفویض الله ته کړه، تفویض الله ته کړه چې بس
د الله چې په دې باندې څه مراد دی موږ ایمان دی بس. نو دا عین الله دا د متشابهاتو نه د دې علم الله ته سپارو. دا د جمهور اسلافو او متقدمین او د متأخرینو رایه دا ده چې ته به تعویل وکړې صحیح تعویل، داسې تعویل چې د آیاتونو به ټکراو ختم کړي او د آیاتو په مابین کې به مقابله ختم کړي او داسې یو تعویل به وکړي چې عام مسلمانان پرې پوه شي، چاته اعتراض پیدا نه شي. دغه دوې عقیدې یا تفویض یا تعویلات صحیحه دا د اسلافو د څلورو مذاهب عقیده ده. درېیمه چې د درېیمه رایه ده تا چې د مولانا صاحب دا اجرا له ظاهر چې په ظاهر باندې روان دی. په ظاهر د ملا صاحب څه وایي قرآن کریم داسې وایي چې الرحمن علی العرش استوى، چې رحمان په عرش باندې استوا کړی. اول خو په استوا کې نه غږیم چې څه مطلب دی، خو که علمي باشه ان شاء الله جوابات به وګورئ. نو که ته وایې په ظاهر باندې روان وي نو ته وایې په عرش دی. زه به د قرآن آیات درته وایم. سورة حدید دی 4 آیات کې الله څه وایي وهو معکم اینما کنتم. زه د تاسو سره یم چې هر ځای د دې آیت څه جواب وایي. دلته خو وایي چې په هر ځای کې دی. دویم وار رب د کائنات وایي سورة انعام آیات 3 دی وهو الله فی السماوات وفي الارض. الله په اسمانو کې دی او په ځمکه کې دی. دغه ته به څه وایي؟ دې ته به څه وایي؟ دریم الله جل وعلا سورة صفات کې 99 آیت کې الله څه وایي؟ د ابراهیم علیه السلام نه حکایت کا انی ذاهب الی ربی سیهدین. زه ځم د الله طرف ته. نو الله طرف ته ابراهیم علیه السلام اسمانو ته لاړه چې ته وایې چې الله طرف ته چې الله فوق دی برسیره په عرش باندې دی. د آیاتونه وګوره د قرآن 4 آیت قرآن وګوره. رب د کائنات وایي نحن اقرب الیه من حبل الورید. موږ تاسو ته د دې رګونه هم نږدې یو. نه که په ظاهر روان وي نو په د یوه آیت عمل وکړه د نور ټول آیاتونه دې پرېښودل. نو زه درته وایم چې دا آیاتونه د متشابهاتو نه د علم الله ته وسپاره یا یې تعویلات صحیحه وکړه او ته خو دواړه نه کوې. په د یوه کې اجرا له ظاهر کې استوى علی العرش او په د نورو کې بیا تعویلات کوې. تعویلات ولې کوې؟ هلته هم تعویل وکړه یا دلته هم تعویل وکړه. او بل حدیث کې راځي بابو حق البزاق بالید من المساجد چې په جمعات کې په دیوال باندې څه ګندګي وي دا به لرې کوي. نبی علیه الصلاة والسلام روایت دی تقریبا روایت 415 دی رقم دی حدیث دلته څه وایي؟ وایي ګوره تاسې چې کله په جومات ته راغلی لمونځ کوئ لاړې مت وکوئ، لاړې د خولې نه مت وکوئ. ولې؟ د تاسو د قبلې په مابین کې الله دی. دې حدیث ته به څه وایي؟ دې حدیث ته به څه وایي؟ امنتم من فی السماء هغه آیت ته به څه وایي؟ نو زه تا ته وایم چې دا عقیده د تا چې د بالکل غلطه ده. دا بالکل غلطه ده. او تا چې احنافو ته کومه خبره وایي څلورو مذاهبو ته منسوب کړی جمهورو اسلافو ته دا د صفا درواغ ویلي دي او دا په یوه کتاب کې ته نشي پیش کولی. نو د اهل سنه والجماعت عقیده دا ده چې الله موجود بلا مکان دا یو، انتقالم د الله په حق ناروا دوه، دریم الله په ټولو ځایونو کې په اعتبار د علم او د قدرت شته، یعنی علم او قدرت هر ځای شته. څوک چې الله ته مکان ثابتوي یا بره یا لاندې یا شرق یا غرب یا شمال یا جنوب دا په څلور مذهبو باندې کتاب وایي کافر دی. زه د عبارت صرف درته ووایم د علماو دغه عبارت درته وایم چې هغه وایي چې دغه سړی چې څوک وایي چې الله ته مکان ثابتوي دا سړی چې دی په څلورو مذاهبو دی وتلی دی. هغه وایي که څوک الله ته مکان ثابتوي چې په هره طریقه باندې ثابتوي او کوم جهت ورته ثابتوي دا سړی په دې باندې د ایمانه وځي. دا عبارات دي وګورئ. دغه دي وقال العلماء علما وایي څه وایي؟ من شبه الله بخلقه څوک چې د الله تشبیه د خلکو سره وکړه وجعل له مکانا او جهتا مکان او جهت ورته ثابت کړه او شکلا او هیئتا او صورتا او کیفیتا او وصفه بالجلوس چې الله دلته ناست دی والحرکة والسکون والانتقال فقد کفر ويجب عليه التشهد للرجوع الى الاسلام. دا سړی که د مکان الله ته ثابت کا جهت یې ثابت کا دا سړی کافر شه. د سره د څه وایي؟ ویجب علیه تشهد به وایي کلمه به وایي للرجوع الى الاسلام. نو دا مردار عقیدې خلکو ته مه ښیه. په اهل سنت والجماعت کې هېڅوک په مکان په جهاتو ستو باندې الله ته قایل نه دي. د دې مولانا محمد ابراهیم محمدي تقریرونه مار وایي دم ګمراه کوي د اسلام نه مباسي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.